बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम dear students نن چې دی موږ به آنلاین لیکچرز خپل سٹارټ کوو ستاسو چې کوم کورس دی د ارګینیک کیمستري 3 6 سیمسټر کې ستاسو ارګینیک کیمستري 3 شي سیکنډ سیمسټر کې تاسو ویلو ارګینیک کیمستري 1 په ففتھ کې تاسو ویلو ارګینیک کیمستري 2 او دا اوس 6 کې دی ارګینیک کیمستري 3 د لاندې دی کورس کوډ دی کریډټ اور چې دی 4 دی 3+1 مطلب دا چې دی سره یو پریکټیکل هم دی اچھا د دې زمونږ د دې کورس چې کوم کانټینټس دي هغه تاسو په سکرین وینئ نو دا د فرست چپټر دی چې کوم دی د ایډیشن ریاکشنز سیکنډ چپټر دی بیا نیوکلیوفیلیک ایډیشن ټو کاربونیل organometallic compounds chemistry of enol and enolate ions بل چې دی نو چپټر دی aromatic substitution reactions دا لاست چپټر دی په دې کې بیا دی دوه سب چپټرز دی هغه یو دی electrophilic substitution reaction او بل دی nucleophilic substitution reactions دا زموږ چې دی ټوټل کورس کنټینټس دي فرست چپټر په دې کې دی زموږ ایډیشن ریاکشن نو موږ به ایډیشن ریاکشن سٹارټ کوو اچھا سو دې نه مخکې چې کوم ففتھ سیمسټر موږ پکې ویلیو substitutions reaction که تاسو ته یاد وي electrophilic substitution reaction nucleophilic substitution reaction موږ پکې SN1 reaction ویلو nucleophilic substitution reaction in unimolecular through unimolecular mechanism دا قرنګ SN2 موږ ویلو پکې بیا هم پکې E1 E2 وی دا د هغې فرد ټایپس نو اوس چې دی هغه سبسټیټیوشن ختم شو دلته اوس ایډیشن دی ایډیشن ریاکشنز نو ایډیشن ریاکشن جنرلی کم ټایپ اف ریاکشن وي داسې ریاکشنز چې په هغې کې دوه سمپل مالیکیولز کمباین شي او یو تاسو ته یو بل مالیکیول درکړي په پروډکټ کې تاسو سره سنګل پروډکټ راشي ټیک ده هغې ته موږ څه وایو addition reactions when by definition تاسو وګورئ when two molecules combine to yield single molecule of product مطلب دو molecules به combine کیږي او تاسو ته به درکوي یو single product په substitution کې به څه چل کېده هغې کې به یو molecule به هغې سره به یو بل molecule reaction وکړو د هغې molecule چې دی یو حصه به یې replace کړو په خپله به اټیچ و سره نو هغه به سبسټیټیوټ کېده به دلته به سبسټیټیوشن نه کېږي دلته به ډایرکټ ایډ کېږي مالیکیول چې دی پروډکټ کې به ایډ شوي وي تاسو سره ریاکټنټ نمبر 2 اچھا الیمینیشن ریاکشنز کې به هغې کې به موږ سره یو پروډکټ نه به یا یو ریاکټنټ نه به موږ سره یو حصه د هغې جدا شوه او هغه به تاسو ته ډبل بانډ درکړو یا به ټریپل بانډ درکړو هغې کې به تی الیمینیټ کېدو دلته به دا ایډ کیږي سو وی کین سے دیٹ ایډیشن ریاکشن اینڈ elimination reaction are opposite to one another نو دا به اپوزیټ وي دې کې به تاسو سره یو مالیکول به ایډ کیږي تاسو وګورئ دې اگزامپل ته وګورئ دلته کې موږ سره this is substrate and reagent substrate or reagent combine شي پروډکټ په تاسو ته درکوي this is reactant number first AB this is alkene molecule یاد ساتئ ایډیشن ریاکشنز به په الکینز کې کیږي په الکاینز کې کیږي مطلب دا چې په انسچوریټډ هایډروکاربنز کې به کیږي لاندې منشن دی چې انسچوریټډ هایډروکاربنز ته وایي تاسو وګورئ دا الکین دی او دا الکین ته د ای بي چې کوم ریاکټنټ دی دا ایډ شوی دی نو دا ای دی یو کاربن ته ایډ دی بي دی بل کاربن ته ایډ شوی دی تاسو وګورئ د دې مالیکیول نه په پروډکټ کې هیڅ ډیټیچ شوي نه دي بلکې اټیچ شوي دي ورته دوه ریاکټنټس ورته اټیچ شو د ریاکټنټ چې کوم دوه حصې دي سو وی کین سے دیٹ د پروډکټ از ایډیشن پروډکټ ټیک ده اچھا بیا چې دی تاسو لاندې وګورئ الکینز آر کامنلی ډسکرایبډ ایز انسچوریټډ هایډروکاربنز الکینز ته وایي انسچوریټډ هایډروکاربن الکینز ته الکاینز ته مطلب چا کې چې د یو بانډ نه زیاتي وي ډبل بانډ وي ټریپل بانډ وي ملټیپل بانډز وي نو هغه ته موږ څه وایو هغې ته موږ وایو انسچوریټډ هایډروکاربن بیکاز
they have the capacity to react with substances which add to them. ولې ورته unsaturated وي؟ unsaturated ورته ځکه وایي چې دې سره تاسو هر یو بل ریاکټنټ کمباین کوئ نو هغه به دې ځان سره ایډ کوي. لکه تاسو په فزیکل کیمستري کې به ویلي unsaturated solution. unsaturated solution هغه سلوشن دی چې هغې کې موږ سلوټ ایډ کوو سالوینټ ته او هغه ډیزولو کوي ځان ته. لکه اوبو کې تاسو چینی اچوئ هغه حل کېږي پکې چینی، نو مطلب دا دی چې دا سلوشن لا فی الحال څه دی موږ سره unsaturated دی. دې نور هم چینی پکې اچوئ تاسو دی به هغه حل کوي، خو بیا به یو داسې سټیج راشي چې بیا به نور نشي حل کولی. نو چې کله یې نشي حل کولی دغه وخت کې دې ته څه وایي saturated solution. نو دی به فردر سلوټ نه حل کوي ځان کې. دغه رنګې دغه ډیفینیشن دلته مې اپلای کې چې unsaturated hydrocarbons هغه hydrocarbons دي چې هغه څه نه کوي، هغه ریاکټنټس چې انکمنګ اټیکنګ ګروپ سي یا هر یو ریاکټنټ وي هغه ځان سره ایډ کوي. پوه شوئ؟ نو هغې ته څه وایي unsaturated hydrocarbons. لاندې ګورئ تاسو الکینز ته وګورئ. Alkanes on other hand are said to be saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon ورته وایي and are incapable of undergoing addition reaction. addition reaction نشي کولی. ولې نشي کولی؟ ځکه چې دې کې ملټیپل بانډز نشته. دا تاسو ګوره دې پروډکټ ته دې پروډکټ کې موږ سره یو هم ډبل بانډ نشته. ټیک ده؟ نو اوس که ده سره تاسو یو بل مالیکیول فار ایگزامپل موږ راولو بي سی او دلته ریاکشن کوو دلته، نو دی به دا ریاکشن نه کوي ځکه چې دی سچوریټډ شو، د ریاکشن وکړو دی کمپلیټ شو. ټیک ده؟ نو دې ته څه وایي؟ دې ته وایي سچوریټډ اینډ انسچوریټډ هایدروکاربن. اچھا په دې ایډیشن ریاکشن کې به موږ به څه کوو؟ اټ هیز ټو ټایپس. موږ به دوه قسمه ریاکشن دی کې سټډي کوو. فرسټ از د الکتروفیلیک ایډیشن ریاکشن آف ایکس. ایکس څه شی دی؟ هایلوجن زیاتوي. ټیک ده؟ الکتروفیلیک ایډیشن آف د ایکس چې کوم دی دا څه دی؟ X2 مطلب دا دی چې Cl2 Br2 I2 دا دی هایلوجن مالیکول and HX هایدروجن هیلایډز چې کوم دی HX مطلب HCl HBr دا مالیکولز دي. دا به موږ دې کې ګورو سټډي کوو به چې الکتروفیلیک ایډیشن ریاکشن به موږ کوو چاته دا دوه کمپاوند دي دا به ایډ کوو موږ الکینز ته کاربن کاربن ډبل بانډ او ډاین ته. ډاین څه ته وایي؟ داسې یو مالیکول چې په هغه کې دوه ډبل بانډ راولي. ټیک ده؟ لکه کاربن کاربن ډبل بانډ بیا ورپسې سنګل بانډ بیا ورپسې ډبل بانډ شي. نو په مالیکول کې چې کله دوه ډبل بانډز راشي هغې ته ډاین وایي. ټیک ده؟ ډاین مینس ټو اینډ این مینس ډبل بانډ. اچھا بل دی موږ سره نیوکلیوفیلیک ایډیشن ریاکشن. نیوکلیوفیلیک ایډیشن ریاکشن به موږ وایو په چاته به موږ د X2 and HX ایډ کوو کاربن کاربن ډبل بانډ ته اینډ کاربونیل کمپاونډز ته. خو په هغې باندې چې الفا داسې کاربونیل چې الفا باندې الفا کاربن باندې ډبل بانډ وي دا به وروسته وایو. خیر فرسټ وان چې کوم دی زمونږ the electrophilic addition reaction of X2. What is meant by electrophilic addition reaction? مطلب دا دی چې یو الکین مالیکول وي. ټیک ته؟ دا وګورئ تاسو او دی الکین مالیکول ته به یو الکتروفایل ایډ کیږي. الکتروفایل څه ته وایي؟ تاسو ته ما ویلو چې چا سره الکتران څه وي؟ نه وي، ډیفیشنټ وي. الکتران ډیفیشنټ سپیشي چا باندې پازیټیو چارج وي هغې ته وایي الکتروفایل. الکترو مینس الکتران، فیلیک مینس لوینګ. مطلب الکتران لوینګ خو پازیټیو چارج شو که نه. ټیک ده؟ نو داسې ایډیشن ریاکشن چې په دې کې به موږ سره یو الکتروفایل راځي یا به ایډ کېږي الکینز ته. کلیر ده؟ اچھا سو ایډیشن آف هیلوجن ټو سمپل کاربن کاربن ډبل بانډ. کاربن کاربن ډبل بانډ ته به موږ دا څه کو ایډ کوو. سو هیلوجنز نارملی ریاکٹ ود الکینز بای الکتروفیلیک ایډیشن ریاکشن. سمپل دا دی موږ سره الکین اگزامپل کې وګورئ دا دی موږ سره یو هیلوجن دی Br2 واخلئ Cl2 واخلئ یو کاربن سره ایډ شوی دی بل کاربن سره. ټیک ده؟ دا مطلب دا چې دا ایډیشن ریاکشن دی انډرګو کړی. د دې میکانیزم وایو څنګه کیږي بل سلایډ کې دی خو ډیټیل. خو یاد ساتئ د کوم پروډکټ چې راکړه موږ سره نو دې کې تاسو وګورئ دې کې دوه هیلوجنز اټیچ شو، یو دا دی ایکس یو بل ایکس دا دی. مطلب یو هیلایډ یو سایډ ته بل سایډ ته
نو دې ته داسې قسم مالیکول ته موږ څه وایو؟ ډای هیلایډ. ډای هیلایډ څه ته وایي؟ چې کله دوه هیلوجن اټمز راشي یو مالیکول سره اټیچ شي، هغې ته څه وایي؟ هغې ته وایي ډای هیلایډ. ناو اوس دا ویسنل څه ته وایي؟ نو ویسنل دې ته وایي چې کله موږ سره یو کاربن وي، ټیک ده، او سره ایڈجسن ویسینټي کې مطلب خوا کې ورسره بل کاربن وي، او په دواړو کاربن باندې چې دی موږ سره ایکس راشي، هیلوجن راشي، هغې ته موږ څه وایو؟ ویسنل ډای هیلایډ. څه ورته وایو؟ ویسنل. مطلب یو کاربن سره هیلوجن دی، بل سره هیلوجن دی، سو وی کین کال اٹ د ویسنل ډای هیلایډ. ټیک ده. by definition تاسو وګورئ product of these reactions are called vicinal dihalide. Two substituents, in this case the halogens are vicinal if they are attached to the adjacent carbon. adjacent carbon سره یو دا دی کاربن، د سره adjacent carbon دا یو دی، دې دواړو سره که directly halogen attach وي نو دې ته به موږ څه وایو؟ vicinal dihalides. لاندې وایي چې the word is derived from the Latin vicinalis which means neighboring. مطلب دا چې په neighboring کې تاسو سره اټیچ ګروپس دي. دا الریډي موږ ډسکس کړی مو 5th سیمسټر کې. اچھا اوس further the halogen is either chlorine molecule or bromine molecule. halogens کې به زیاتره موږ سره ډسکس کوو chlorine molecule یا bromine. فلورین مالیکول چې دی فلورین F2 موږ دې کې ځکه نه اخلو چې هغه انکنټرول ریاکشنز ورکوي. چې انکنټرول ریاکشنز وي نو هغه چې دی پروډکټ بیا اکثر ریورسیبل ریاکشن وکړي او پروډکټ سټیبل نه. دې د وجې سره زیاتره کلورین او برومین اخلو، ایوډین هم اخلو. اچھا and takes place rapidly at room temperature and in a variety of samples. په مختلف variety of samples کې موږ په روم ټمپریچر باندې سمپل د اټ کولی شو د سامپل اسیټیک اسید اغشتو کاربن ټیټرا کلوراید، کلوروفارم اینڈ ډای کلورومیثین. جنرل اگزامپل تاسو وګورئ دا یو الکین دی موږ سره، ټیک ده، د سره دا Br2 اټ شوی دی ان کاربن ټیټرا کلوراید CHCl3 سره په 0 ډیګري سنټیګریډ باندې. نو چې کوم ځای ډبل بانډ دی ایڈجسنٹ پوزیشن باندې، ایڈجسنٹ کاربنز کوم دي، یو دا کاربن دی یو دا کاربن دی، په دې دواړو به دا یو هیلوجن اټیچ کیږي نو پروډکټ په تاسو له ویسنل ډایهیلایډ درکوي. ټیک ده. بل اگزامپل کې تاسو وګورئ دا موږ سره یو الکین دی، ټیک ده، نو ډبل بانډ کې چې کوم دوه کاربن انکلوډ دی یو دا دی یو دا دی، ټیک ده. دا یو Br به یو سره اټیچ شي، بل به بل سره اټیچ شي. نو دا موږ سره دی ریاکشنز جنرally اوس د دې میکانیزم موږ سټډي کوو چې how reaction proceeded. So we will take a simple example, that is ethylene with the bromine molecule. The product is 1,2-dibromoethane. First step, the those steps की کیږي. the first step چې دی the formation of a cation. کې به موږ سره یو کیټاین جوړیږي فرست سټیپ کې. دی کیټاین ته دیٹ از امپورټنٹ دی، دی کیټاین ته څه وي؟ هیلونیم آین. ټیک ده. هیلونیم آین څه ته وایي؟ مطلب جنرل نوم هغه شته هیلونیم آین. اور تاسو ویلي که برومین دی دلته به ورته وایي برومونیم آین، که کلورین وي نو کلورونیم آین به ورته وایي. دې ته ها دا کوم دی؟ دا کیټاین دا دی سایډ کې ورکړی. برومین باندې دلته څه دی؟ پوزیټیو چارج دی، دوه بانډز دلته جوړ کړي. تاسو به فرست ټایم لیدلی هیلوجنز 2 بانډ جوړ کړي دي. او څنګه جوړ کړي دي؟ نو دا اوس لاندې وایو، خو دې ته وایي هیلونیم آین یا برومونیم آین، لاندې لیکلي ایتایلین برومونیم آین. اچھا سو ان د فرست سټیپ ته راځو. فرست سټیپ کې به څه کېږي؟ ریاکشن آف ایتایلین اینڈ برومین ټو فارم ا برومونیم آین انټرمیډیټ. دا به یو انټرمیډیټ وي چې به جوړیږي. نو ایتایلین سره اصل کې دلته دی یا د سمپل ایتین ته وګورئ سره دی ډبل بانډ. د پای الکترون ول اټیک ون آف د برومین باندې به اټیک وکړي. چې کله دی برومین باندې اټیک وکړي نو برومین به خپل بانډ بریک کړي. څه به کوي؟ برومین خو یو بانډ جوړوي
نو دی به دا چې کوم سنگل بانډ دی پکې دا به شفت کی ټوورډ انذر برومین، نو دا به بروماید شي، دا به نیگیټیو شي، دا دی د نه جدا شو. ټیک ده. نو دا بی آر چې دی دا چا سره اٹیچ شو، دا دی سی ایچ ټو ګروپ سره چې د سره اٹیچ شو، نو ډبل بانډ خو ختم شو دی ځای نه. نو په دې سی ایچ ټو باندې دی بل سی ایچ ټو باندې پازیټیو چارج راشي. ولې؟ ځکه دنه ډبل بانډ لاړه. د پازیټیو چارج ختمولو لپاره کوم بی آر چې اوس دلته اٹیچ شوی دی، ټیک ده، دی خپل لون پیر یوز کی او په دې سی ایچ ټو باندې اٹیک وکړي. نو چې کله لون پیر دی یوز کی نو دی دلته پازیټیو چارج شي بی آر. So this is now the formation of هیلونیم یا برومونیم آین. نو برومونیم آین دلته څنګه جوړیږي؟ سی ایچ ټو ګروپ دی د ډبل بانډ دی دا به اٹیک وکړي بی آر باندې. نو چې بی آر باندې اٹیک وکړي د ډبل بانډ به ختم شي. دا ډبل بانډ ختم شو، دا سی ایچ ټو ګروپ په پازیټیو چارج شي. دا پازیټیو چارج شوندله به دا بل بی آر چې کوم دی، کوم اٹیچ بی آر دی به خپل لون پیر ډونیټ کی and the formation of هیلونیم ion shows the هیلونیم ion به further reaction proceed کوي. نو ګوره first step is the electrophilic addition. لومبی چې دی electrophilic addition دی. څنګه electrophilic addition دی؟ تاسو ګوره electrophile add شوی دی چاته؟ څنګه electrophile؟ how electrophile؟ electrophile ځکه add شو چې دا بی آر دی موږ سره، ټیک ده، بی آر 2 مالیکول دی او دا ډبل بانډ په د اٹیک وکړو، ټیک. نو چې دته الکترون یوړل دا نیگیټیو شو، نو دلته موږ سره څه پاتې شو؟ بی آر. د بی آر چې دی اوس دلته به اډ کیږي. نو سو this is electrophile now. First step is the electrophilic addition. Bromine is transferred as a bromine ion, positive bromine ion. برومین چې کوم دی یو لاړه الکین سره اٹیچ شو از پازیټیو برومین آین او الکترون پیر په چا پاتې شو؟ پر بروماید آین باندې. نو سیکنډ سټیپ ته اوس راشو. چې کوم موږ سره بروماید آین پاتې شوی دی او په چا اٹیک کوي؟ अब په بی آر باندې اٹیک کوي. دا پازیټیو دی که نه؟ نو د باندې به ډایرکټ اٹیک نه کوي، دی سی ایچ ټو باندې به دی اٹیک وکړي. نو البه ریاکشن پروسیډ کیږي. دلته سی نیوکلیوفیلیک اٹیک آف bromide anion on the bromonium ion. The Br negative attack کی پدې CH2 باندې دا وکړو بانډ already چې دی هغه Br طرف ته دا د پارشلی نیگیټیو دی. نو دی به الکترون سو کی دا Br به خپل الکترون واخلي، ځکه چې دلته د دی Br bromide ion او CH2 چې دی بانډ جوړیږي. نو د الریډي د دې سی ایچ ټو 4 بانډز پوره دی او چې بل په اټیک وکړي نو بیا به 15 کېږي. نو 15 جوړولو نه مخکې به د بی آر پازیټیو د خپل الکترون ورکړي. نو دا بی آر چې کوم دی برومونیم آین دا به ډیټیچ شي دی نه، ټیک ده، صرف دی یو سی ایچ ټو سره به پاتې شي. تاسو وګورئ دا الریډي ایگزسټینګ بی آر سی ایچ ټو دی، ټیک ده، او دا بروماید آین او دا سی ایچ ټو به کمباین شي. نو تاسو سره دا بل برومین چې دی راغی اټیچ شو د سی ایچ ټو سره. نو دا د موږ سره ویسینل ډای هیلایډ شو یا 1,2 ډای برومو ایتین. نو داسې دا اډیشن ریاکشن چې دی پروسیډ کیږي. ها بیا ورپسې دی فردر سټیریوکیمسټري دی دا آف هیلوجن اډیشن. دا کوم هیلوجن چې ایډ شو نو دا به فرنٹ ته ایډ کیږي، دا یو بی آر، دا بل بی آر چې ایډ شو دا به فرنٹ ته ایډ کیږي که نه بیک سایډ ته به ایډ کیږي. د دې به سین اډیشن کیږي، انټي اډیشن به کیږي. نو دې ته وایي سټیریوکیمسټري د دې. تاسو وګورئ د ریاکشن آف کلورین اینڈ برومین وذ سایکلوالکینز، کلورین او برومین سایکلوالکینز سره چې کله ریاکشن دی دا امپورټنٹ دی سټیریوکیمیکل فیچر آف اډیشن ریاکشن. دلته دې څه وایي؟ انټي اډیشن از observed. دلته به کوم اډیشن کیږي؟ انټي اډیشن. and the two bromine atoms of Br2 or the two chlorine atom adds to the opposite faces of the double bond. منګه دا به د ډبل بانډ اپوزیټ فیسز ته ایډ کیږي، مطلب یو به فرنٹ سایډ ته وي نو بل به بیک سایډ ته ایډ کیږي. داسې بني چې دواړه به د ډبل بانډ فرنٹ سایډ ته ایډ کیږي. تاسو وګورئ
د product ته وګورئ دې کې دا یو بي آر چې دی دا بیک ته دی او دا بل بي آر ډاټډ دی فرنٹ ته دی دا کلورین چې دی فرنٹ ته دی او دا بل چې دی کلورین څه دی بیک ته دی نو دې څو چې دواړه هیلوجنز به د ډبل بانډ اپوزیټ سایډز ته هټ کیږي او دا به انټي ایډیشن وي انټي ایډیشن سین ایډیشن دا الریډي موږ 5th سیمسټر کې ډیټیل کې ویلې دي ټیک ته دا وګوره اگزامپل تاسو سایکلو پینټین دی بي آر 28 شو دلته نو یو فرنٹ سایډ ته هټ شوی دی او بل بیک سایډ ته دغه نه دی یو فرنٹ ته دی بل بیک ته دی تاسو دا ډیټیل کې بیا تاسو وګورئ so this was the first lecture all about the addition reaction of halogens to the double bonded carbon carbon double bond compound بل lecture به زمونږه دې سره addition reaction سره related وي تاسو کایندلی که دې کې څه مسله وي تاسو question کولی شئ thank you best of luck